پښتنو ته، مشرانو، کشرانو، بچو ته، زمونږ خویندې میندو ته د اختر مبارکي ورکوم او امید لرم چې روژې به ښه تېرې شوي. الله تعالی د عبادت د ټولو قبول کړي. دا اختر هم خوشحالي ده او هم موږ باندې ډېر تشویش دی چې یو طرف ته د روژې اختتام وشو، الله تعالی فضل وکړو او خلکو شکریا ادا کړه. بل طرف ته چې دا کم مسلې او کم سنگین حالات جوړ دي، خاص کر پښتنو ته وینه تویږي. په هر ځای کې یو صورتحال داسې جوړ دی چې زمونږ د پولیس، زمونږ د فوجیانو، زمونږ د بچو، د زنانو وینه توی شوې ده او شهیدان شوي دي هغوی په دې سموده کې. او الله تعالی د ټول شهیدان چې شروع نه کم د وطن دپاره، د خاورې دپاره، د ملک دپاره چې چا قرباني ورکړې ده، هغوی ته موږ سلام پیش کوو. ورسره په عالم اسلام کې چې کم کشیدګي روانه ده او خاص کر ایران، په فلسطین، په غزه، په لبنان او په عرب ملکونو کې چې دا څه کشمکش روان دی او وینه تویږي. زمونږ د مسلمانان شهیدان کیږي او د چا د امام باندې د امریکې او د اسرائیل چې کم وحشانه طریقې سره صورتحال جوړ کړی دی، نو دا زمونږ ټول لپاره د یو غم او د یو تشویش خبره ده. او زمونږ دا دعا ده چې الله تعالی دې د دې زمونږ د پښتنو او د عالم اسلام زمونږ ټول مسلمانانو ته خیر پیښ کړي او خاص کر دې هغې چې کم صورتحال د جنگ شروع شوی دی په هغې کې د زمونږ غریب ملګري، دوستان او ټول چې څومره په دې خطې کې اوسېږي، په دې خاوره باندې اوسېږي، هغوی ته چې کم مشکلات دي، د مهنګۍ، د تکلیفات، دا ټول زمونږ په ذهن کې دي او زمونږ په دې باندې د اختر کې د ټولو لپاره دعا کوو. اشرف پوهان، څنګه چې تاسو ذکر وکړو افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه شخړه راواله، بیا پکې جنګ بندۍ او اعلان وشو، چیلنجز موږ سره دي، خو په داسې وخت کې داسې یو مخصوص ټوله چې د فیلډ مارشل کم د اخلي شیا سره کم د علماو سره کم ملاقات وشو، هغې له ډېر متنازع رنګ ورکړو. نو په دې باندې څه وایې؟ زما په خیال زمونږ په څنګه چې د ترکي صدر یو بیان ورکړو چې مسلمانان ټول یو دي، نو مونږ هم دغه ګڼو چې مسلمانان ټول یو دي او مونږ ټول د الله تعالی بندگان یو. او مونږ دا چې کوم فساد شروع شوی دی او دا کوم سلسله شروع شوی ده، په دې باندې ډېر تشویش دی. خو هغه د افغانستان او د پاکستان دی، دواړه اسلامي ملکونه دي او په دې لحاظ سره مونږ ته دا تشویش دی د اختر دپاره خو جګبندي وشوه. مونږ دا غواړو چې الله تعالی دې دا جنګبندي په دې کې نور مخکې د یو داسې تفصیلي طرف ته لاړ شي خبره چې دواړه ملکونو، برادر ملکونه چې څنګه مخکې د یو بل سره تعلق او رابطه او هماغه شانتې درولې هغه وشي. د دواړو طرف ته پښتانه دي، سیمې دواړو طرف ته پښتانه دي، لر او بر، او هغوی سره باندې مونږ ته زیات تشویش دی چې هغوی ته خیر ورسي او دا کم دهشتګردۍ ده چې کوم فضا جوړه شوې ده چې دا ختم شي. او زمونږ د افغانستان پښتنو سره د افغانستان عوام سره یکجهتۍ مظاهره کوو او زه امید لرم چې هغوی به زمونږ د احساساتو اور شانتی قدر کی. شیرپوخن پاکستان کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ سرپرستی چھوڑ لیں دہشت گردوں کا، وہاں پہ انڈیا جو ہے نا دخل اندازی کر رہے، اسرائیل بھی کر رہے، یہ مطالبہ کر رہے، لیکن افغانستان کی حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، تو یہ جنگ وسیع ہو سکتے ہیں.
اصل مسئلہ تو یہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے بچوں کے، ہمارے محافظ کے کا خون بہتا ہو اور شہید ہوتے رہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور یہ 2005 اور یہ 2006 کی یہ چند مہینے میں بے انتہا خون بہا ہے، اور یہ ہمارے لیے تشویش کی بات ہے، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نے دوحہ کے اس میں معاہدے میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تو اس کے اوپر عمل کریں اور ہمیں تصدیق کریں ہمارے ساتھ، اور یہ تجدید کریں کہ ہم دونوں برادر ملک ہیں اور ایسے صورتحال ہم نہیں پیدا کریں گے۔ اگر یہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا۔ شرپا خانی فیلڈ مارشل کا جو ملاقات ہوئی علماء کے ساتھ، ایک مخصوص رول ہے اس کو متنازع بنا رہا ہے، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ ایک تو جو کچھ اسلام آباد میں امامیہ مسجد میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد ایران میں ہو رہا ہے، تو اس کے تناظر میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ یہاں پر علی خامنہئی کی شہادت کے بعد اور اس کے بعد ان کے اور لیڈروں کی شہادت کے بعد ایک تشویش پائی جاتی تھی، خاص کر اہل تشیع کے اس میں زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، تو اس کو پہ ایک مرم پٹی رکھنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اور واضح کوئی ایسے جو لوگ اس کا ایک تصور دے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ شرپا خان، ایران جو ہے نا پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے، ترکی کا شکریہ ادا کر رہے، اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج جتنی بھی اسلامی ممالک ہے، سعودی ہے، یو اے ای ہے، سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ تیل کا جو سلسلہ ہے، ابھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سبسڈی دی ہے، ہم نے بوجھ برداشت کیا ہے، اس کو کس؟ لازمی بات ہے کہ جو اسرائیل کا منصوبہ تھا کہ عرب ممالک میں، مسلم ممالک میں افراتفری پیدا ہو اور ان کے وسائل ضائع ہو، اور وہ اس میں وہ لگتا ہے کہ وہ اس لحاظ سے وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پاکستان چونکہ زیادہ برآمد کرتا ہے، درآمد کرتا ہے تیل، تو متاثر ہیں ہم پاکستانی، اور اس لحاظ سے سب پہ یہ بوجھ پڑ رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کفایت شعاری کی ضرورت ہے، اور ایسے طریقہ کار بنانا چاہیے کہ کم سے کم ہمارا یہ خرچہ ہو، اور لوگوں کو کوشش ہی کی جانی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملے۔ شرپا خان، تاسو خپل خبرو کې وی چې مهنګایي او زموږ د خلک ډېر متاثر کړي دي، صوبه دې ته جی په کم نظر ګورې؟ دا دریم ځل دی چې دغه یو سیاسي رشوت نه کړی؟ دا ټول پاکستان کې دا سلسله شروع وه، دوی کړی دی، او زما په خیال تیر ځله مونږ نه د دوی خپلو ملګرو په دې باندې تنقید، ډېر شدید تنقید کړو چې دا خاص خلکو له ورکړل شوي دي، کو داسې شوي دا د غلط کار دی۔ ما سره په دې هغې کې داسې مستند هغه نشته، شواهد نشته، خو چې کوم اورو نو د خپل پارټۍ تنظیمونو په ذریعه باندې دا هغه شوي دي، دا غریبانان چې دي نو دوی له کو چا ووټ هم ورکړی، د هغې نه علاوه 60% خلکو یا 65% خلکو خو دوی له ووټ هم نه ورکړی، او د هغې کې غریبانان زیات دي، نو دا مستحق چې خلکو ته ملو شي، نو دغه بغی اوس خو رمضان هم تیر شو، او دا پکار ده چې رمضان په اول کې شروع کې دا تقسیم شوی وي چې خلکو خپل سوق سودا د روزو دپاره، د اختر دپاره هغه کړی وي، نو هغه شانتې ونه شو، دغه زما په خیال یو کمزوري ده او دا د حکومت دا ناکامي ده۔ ډېره زیاته مننه.